پرون اته کیلو راځي دي هغه ټول وایي نیول شوي دي بیا نو مطلب د دې روغتون دپاره مطلب چې موږ خپل کار ادا کوو او مین خبره دا ده چې د دې آیس خلاف قانون نشته دلته ډېر خلک ونیسي هغه په دې چې بیا قانون نه پرېږدي بیا نو ملګرو ما پخپله لیدلي دي زما د مخې دلته چې کوم نوجوانان دي آیس په لعنت باندې اخته شوي دي قسم مې دي په خدای چې تاسو به جلا درشي داسې ورته ایجوکیټډ دي نوجوانان داسې قابل هلکان هغوی د آیس په لعنت باندې اخته شوي دي او خپل کار روزګار نیولی دي او مختلفو جرایم چې دي هغې مطلب چې هغه بنیاد جوړ شوي دي نو انشاءالله د آیس جنرال ته موږ دا وایو چې نن خو موږ حقایق مهم کوو او تاسو ته دا وارنینګ ورکوو تاسو موږ ته معلوم دی چې کوم ټرملې والے او کمایش کوم ځای باندې چې ډلان دي تاسو بس دې دغه موسیقي ځکه چې دا زموږ په دین کې هم ورته چې دا باندې دي په اسلام کې باندې دي ماشاءالله دا باندې کې موږ به تاسو ته ورته وارنینګ ورکوو او انشاءالله ورته چې تاسو د دې شي نه بلار نه شوي موږ به بیا ستاسو ګریوان ته زموږ الله ستاسو به ګریوانې بیا نو ملګرو موږ د حکومت نه دا ډیمانډ کوو د پولیس ملګرو نه دا ډیمانډ کوو چې دې خلکو دې مطلب چې دې نه راځي ځکه چې دا زموږ د معاشرې لپاره یو ناصر دی بیا نو ملګرو چې قائم مقام صدر ورته چې ټاکلی یم انشاءالله موږ به دې لپاره کار کوو او تاسو ټولو ته زما دا درخواست دی دې کې څه مقابلې نشته نه به دې کې سیاست شته نه به دې کې مشرۍ ډالۍ شته دا د خدایي خدمتګاري ده او مطلب چې دا چې کوم سړی ته کوي تاسو ټول راشئ زموږ میټینګونه کېږي چې کوم سړی ته کوي موږ هغه سړی مخکې کوو او موږ به ورسره به کارکون کار کوو او دا وړاندې کار دی دا مطلب چې دا مخکې موضوع او په دې کې څنګه چې زموږ د مشرانو په ملتان کې کار کړی دی په ساوګوټ کې کار کړی دی په چارسدې کې کار کړی دی په ثوابۍ کې کار کړی دی د هغې رزلټ راوتی دی او یوازې دا نه دلته مخکې دا امن جرګې په هغې کې اختلاف و هغه به د معاشرې خبره نه کوله خو وایي دا امن جرګه ټیک ده بل دا امن جرګه ټیک نه ده موږ به هغه شی نه کوو موږ به مقابلې نه کوو موږ به سټیج نه چیلنج کوو موږ به چا د بلې رټ نه نیسو